آیت نمبر 67 سلورم رکو سری رشتم سپارہ صفحہ نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم سورة زمر آیت نمبر 67 سلورم رکو سری رشتم سپارہ صفحہ نمبر 13 کتا سلیات چی قرون دا اللہ رب العزت پا قدرت ماندے دلائلو کہ دا اللہ رب العزت ذات بمونگا دا اللہ تعالی دا قدرتونو نپی جنو آگے کی نمبر 1 قدرت دا اللہ تعالی داو کہ اللہ خالق کل شیئن اللہ رب العزت قدرت دا دے چې خالق دے پیدا کون کې دے د هر یو شیز که زمونږ په نظر کې راضی او که نه راضی که زمونږ سمجھ کې راضی او که نه راضی دا ټول مخلوقات چې کوم دي دا الله تعالی پیدا کړی دي دویم قدرت د الله تعالی دا دی چې مخلوقات پیدا کړل نو بیا د الله تعالی قدرت دا دی او هو علی کل شیء وکیل پدې باندې الله تعالی چې کوم دی نگهبان هم دی پدې مخلوقات باندې د الله تعالی نظر دی پدغه مخلوقات باندې نگرانی د الله تعالی دا کله اوغواړي اسمان شین کی کله اوغواړي اسمان نه باران وکي کله اوغواړي زمکه نه چکم دی سبزه دا زرغونه کی کله اوغواړي زمکه هغه بنجر پاتې کی دریم صفت د الله تعالی او دریم قدرت د الله تعالی دا دی له مقاليد السماوات والارض الله چې کوم دی خالق هم شو الله تعالی دویم چې کوم دی وکیل هم دی او دریم صفت د الله تعالی د ملکیت دی په دې ټول مخلوقات باندې د الله تعالی قبضه د قدرت دی په مالک دی او د دې کې موږ دا مثال ورکړو چې په دنیا کې چې کوم دی مالک سره مالک مکان سره د کور چابي وي او دا شان دی په دنیا کې هم مالک جائیداد سره چې کوم دی د جائیداد سوي چابي وي دا سینه چې کوم دی جائیداد زما د چابيانې بل چا سری نه چې څوک مالک ته هغه سره به چابيانې وي نو دا شان دی چې کوم دی الله بیا په خپل فرمایي له مقاليد السماوات والارض د زمکه او د اسمانونو چابيانې کونجيانې دا هم د الله پاک سری دي نو د الله رب العزت دلته کوم دی د درې صفاتونه بیان شول خالق دی وکیل دی او دریم نمبر قدرت او صفت د الله دا دی چې په دې ټول چې کوم دی قدرت او مالک هم الله دی نو الله چې کوم دی د دریو شیزونو صفات پکې راغلل نو اوس بنده ته پکار دا دی چې عبادت بدی د چا کوي د الله تعالی دا چې کوم دی د بنده باندې لازم شو چې د الله رب العزت چې کوم دی دا دومره صفات دي دومره قدرتونه دي د هر څه مالک ته نو بنده به کوم دی د چا عبادت کوي د الله تعالی اور پدې کې بیا یو مثال مونږ ما قبل ویلو کتا سلیات شي چې یو غلام دی او د هغه لس نیکان دي اور یو غلام دی د هغه چې کوم دی یو نیک دی یو مالک دی نو پدې دوانو غلامانو کې به د چا ژوندۍ خسته ویا چې داغه نیک یو دی داغه مالک یو دی ځکه چې هغه وته وي بدق کارو کا بس هغه بوندق کار کوي اور یو غلام دی د هغه چې کم دی لس نیکان دي لس مالکان دي یو نیک وودي چې تدا کارو کا بل وودي نه تداو کا بل وودي نه دا مکوا داغه ژوندۍ به کم دی انتهایی سخت بوي نو دا شان چې کم دی الله رب العزت وحده لا شریک ذات ته نو الله یو شو احکامات به میوي او دا شانتي اوامر به میوي نواهی به میوي نو د انسان ژوند به کم دی د الله تعالی په وحدانیت کې بداس دا به سوي آسان بوي نو الله دلته کوم دی خپل فرمای چې زما د عبادت چې کم حق او حق هغه خلکو ادا نه کلو زما د عبادت ادا کولو چې کم حق هغه د خلکو ادا نه کلو وما قدر الله حق قدره او حالانکه الله خپل فرمای
چې دی حق ادا نه کړو حالانکه د هر څه مالک زما ما قبل دا تفصیل سره ذکر شو نو په دې آیت کې الله تعالی د بندیانو نه یو ګیله کوي وما قدر الله او قدر انکړو دوی د الله رب العزت حق قدري لکه حق د الله تعالی د قدر وو والارض جميعا او د ازمکه ټوله قبضته دا موټی کی یوم القیامت اور ورځ د قیامت والسماوات او اسمانونه با متویات رانغستی وشي بيمينه د په خلاص کې بيمينه الله د کوم د لاس استعمال شو خلاص دغه موږ باقاعده بار بادا خبره کړي د الله رب العزت د پاره چې کم شیزونه دي مثلا عرش ته اور دغه شانته د الله تعالی بيمينه دلته لاس ذکر شوی دی نو دغه چې کم دی مسله دادا چې پدې باندې ایمان وروړل دا واجب دي او د دې په باره کې سوال کول دا بدعت دی مثلا موږ دا تاسو کو چې یاره د الله تعالی لاس خو بزمونګ لاس ګونتی دا وسنګ وی نو دا سه سوال چې کم دی دا سه شی دا بدعت دی البته په دغه شیزونو باندې ایمان وروړل سي دی دا واجب دي چې د الله لپاره چې کم دی کرسي شته دی الله رب العزت چې کم لاس ززان د پاره ذکر کړی دی په دې کې زمونږ عقیده دا کما یلیق بشانه د الله تعالی د شان چې کم مناسب دی او که شان ته به کم دی د الله تعالی هغه لاس وي سبحانه الله رب العزت پاک دی د شرک نه د کفر نه وتعالى اور زیات لوی دی اما له شذون یشرکون چې دوی شریک جوړولو اخر دعوانا الحمدلله